بعضې اثرات یقیني وي. پلار نیکه تکړه وي نو لمسیان هم تکړه وي. د چا چې پلار سخي وي نو د هغه په اولاد کې به هم سخاوت وي. د چا چې پلار نیکه بخیل وي نو د هغه په اولاد کې به هم بخل وي. د دې باره کې یوه قصه درته بیانوم. یو سړی په لاره روان و، ډېر وږی و. نو یوه خیمه یې ولیدله، هلته ورغلی. په هغه خیمه کې یو سړی او یوه زنانه اوسېدله. نو دی چې ورغلی خیمې ته، نو سړي ته یې وویل زه ډېر وږی یم، که دې چیرې لږ ډوډۍ راکړه. نو هغه سړی ډېر په غوسه کې شو. ویې ویل، نو سړي ورته وویل زه یې ستا دپاره ګټم، نسته ډوډۍ، ځه ولاړ شه. نو زه روان سوم چې ګورم ښځه نارې وهي چې ودرېږه. نو دې ښځې ډوډۍ راوړه. ویې ویل چې دا ډوډۍ د الله جل جلاله ده، په دې ډوډۍ کې ستا حق و، ولې چې ته غریب یې او مسافر یې. نو زما بچیان دې وږي پرېوځي، خو ته دا ډوډۍ وخوره. دا ښځه دونه رحمدله وله. نو په سفر روان وم، مخ ته ولاړم، بیا وږی سوم. بیا مې یوه خیمه ولیدله، هلته ورغلم. په هغه خیمه کې هم یو سړی یوه زنانه اوسېدله. نو په اوله خیمه کې مې سوال د سړي څخه کړی و. هغه بخیل وخاتو او ښځه رحمدله وه. نو دلته مې هم دا سوچ وکی چې راسه سوال د ښځې څخه وکړه، ولې چې ښځه رحمدله وي. نو خیمې ته چې ورغلم، نو هغه ښځې ته مې وویل چې خورې زه ډېر وږی یم، که چیرې دې لږ ډوډۍ راکړه. نو ښځې غوسه راته وکړه. ویې ویل چې زما خاوند یې ستا دپاره ګټي، ولې ته مزدوري نسې کولی؟ دلته ښځه بخیله وخته. نو خاوند یې چې خبر سو رالی، خپلې ښځې ته یې په غوسه کې وویل ډوډۍ ستا ده او که زما ده؟ دا مسافر ده، باید موږ ده ته ډوډۍ ورکو. نو چاړه یې راواخیسته، سیرلی یې حلال کړي. کله چې مې ډوډۍ وخوړله نو ما ته خندا راله. نو دې سړي راته وویل چې ولې دې وخندل؟ ما ورته وویل چې مخ ته خیمه په مخه راله، په هغه خیمه کې سړی بخیل و او ښځه سخي وه، رحمدله وه. او په دې خیمه کې سړی سخي ده او رحمدله ده او ښځه بخیله ده. نو دې سخي سړي راته وویل چې په اوله خیمه کې چې ښځه سخي وله او رحمدله وله، هغه زما خور ده، او سړی چې بخیل و هغه زما د ښځې ورور ده. دا حقیقت ته بعضې اثرات یقیني وي. پلار نیکه تکړه وي نو لمسیان به هم تکړه وي. د چا پلار چې سخي وي نو د هغه په اولاد کې به هم سخاوت وي. باید موږ او تاسې سخاوت وکړو، نو زما او ستا په اولاد کې به هم سخاوت راسي. که چیرې ما او تا سخاوت نه کوو، فقیر د دروازې څخه پسې اخو، غریب ته ډوډۍ نه ورکوو، کور ته میلمه نه راولو، نو بیا زما او ستا اولاد به هم زما او ستا پر لاره باندې ځي. که چیرې ما او تا د غریبانو سره ښېګڼه کوو، د غریبانو سره ښه سلوک کوو، د همسایې سره ښه سلوک کوو، د عاجزانو قریبانو او د رشتهدارانو سره ښه سلوک کوو، نو زما اولاد به هم بیا زما او ستا پر لاره ځي. که سخاوت کوم نو زما اولاد به هم سخاوت کوي. که بخلتوب کوم نو زما اولاد به هم بخلتوب کوي.